السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 سپارہ سورۃ ہود آیت نمبر 1 آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. دماغیر عزتمند اور ان کو اللہ رب العزت فرمائی وهو الذی اور اختلا اغزاد دا خلق السماوات والارض چه پیدا وکړل اسمانون او ازمکا فی 6 ایام پشپغ ورځو کې دا سبق مخکې هم دا ستیر شوی دا چې الاختلا د ځمکې او اسمانونو خالق دا او د پشپغ ورځو کې پیدا کړی دي. وکان عرشه علی الماء او عرش د الاختلا په اوبو باندې د الاختلا عرش په اوبو باندې و. د دې مختصر مطلب دا ده چې په دې باندې الله خپويږي، په دې اوبو باندې الله خپويږي چې دا کومي اوبه دي، آیا هم دغه اوبه دي چې دا کومي مونږه سکو دا کومي مونږه استعمالو یا کدا اوبو نه بل څه مطلب ده. نو په دې باندې الله رب العزت خپويږي. او دومره مفسرینو دا خبره فرمایلی ده چې دا اوبه چې دي څومره چې مادي اشیاء دي، مادي شیونه دي، په دې کې ټول ناول الله رب العزت دا اوبه پیدا کړی. بیا الله فرمایي چې د ازمکا او د اسمان د مڅ د پاره پیدا کړی دي. اصل په دې آیات کې خبره ده مونږه د پوهې د پاره دي، مونږه د نصیحت د پاره خبره د مخ کې روانه ده، باغې باندې ځان په یول پکار دي. هغه خبره ده چې لیبلوکم ایکم احسن عملا. دې د پاره الله فرمایي چې مونږه امتحان وکړو په تاسو باندې چې پتا سو کې کوم یو کس ډیر ښه عمل کوي. په دې ځای کې دوه خبرې شوې. وا خبره دا شوه چې الله رب العزت چې د کائنات پیدا کړی دي، د ځمکه د اسمانونو او د نور اشیاء په دې کائناتو کې الله فرمایي چې اے انسانا د متا د پاره پیدا کړی او دې باندې زتانه امتحان خلم ازمایش درنه خلم. د کومي خبرې ازمایش؟ ایوکم احسن عملا چې پتا سو کې کوم یو کس ښه عمل کوي او ډیر ښه عمل کوي. احسنو ډیر ښه عمل کوي. ګوره په دې کې خبره دا شوله چې یو خو الله پاک مونږه ازمایش د پاره پیدا کړی، امتحان د پاره پیدا کړی. مونږه په دنیا کې د مزو اخستلو د پاره الله نه پیدا کړی چې مونږه دنیا نه مازی واخلو، مونږه عیش او عشرت وکړو، مونږه دنیا ځان د پاره استعمال کو او مونږه د دنیا صرف دنیا ګټل خپل مقصد وګړو. نه، دا اسباب دي د ژوند د تیرولو لپاره. د اسباب دي لکه کور دا، لکه گاډي دا، لکه خوراکونه دي، لکه کپڑی دي، دا هر څه اسباب دي دا په دنیا کې ضروری دي ژوند لپاره. خو اصل مقصد به د انسان داوی چې الله فرمایي زتا سګورم چې ایوکم احسن عملا، چې پتا سو کې کوم یو کس ډیر ښه عمل کوي. اوس بدیجه کوم خبره ده؟ دیجه کې الله پاک دا فرمایلی دي چې ښه عمل څوک کوي، دا الله نه دی فرمایلی چې ډیر عمل څوک کوي. یعنی که ډیر عمل شي خو چې هغه د پیغمبر په طریقې باندې نه وي نو فایده یې نشته. ډیر عمل شي خو چې هغه کې خشوع او خضوع نه وي فایده یې نشته. ډیر عمل شي خو چې هغه الله د پاره نه وي، اخلاص پکې نه وي نو فایده یې نشته. لږ عمل پکار ده خو ښه عمل پکار ده، بهترین عمل پکار ده، قرآن و سنت مطابق عمل پکار ده، د نبی علیہ السلام د تعلیماتو مطابق عمل پکار ده او اخلاص سره عمل پکار ده. و بیا اللہ فرمائی وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ
او خامخا اے پیغمبره کتوی چې بشک تاسو به دوباره پیدا کول شو ورسته د مرګ نه ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين نو دا کافران به یې چې دا خو جادو ده دا خبره دوی دماغ ته نه کوي دا خبره دوی نه مدي چې مونږ مړ شو بیا به دوباره بیا پیدا کیږو او بیا به مونږ حشر پورې دي قیامت پورې دي موږ سره حساب کتاب کیږي نو چې کله یو سړی قیامت نه مانی نو هغه به دا خبره هم نه مانی چې د دنیا د لپاره د آزمایش ده د ژوند د لپاره د آزمایش ده او د ښه عمل چې دا او بد عمل چې هغه په دې باندې نه کوي د ښه عمل د لپاره په دنیا کې د الله رب العزت او د نبی علی السلام د اطاعت باندې چې خپل ژوند تیروي نو آخرت باندې به اول ایمان راوړي چې په آخرت چې ایمان نشته نو هغه د الله خبره خو نه مني هغه یې زمدغه ژوند د بس تیر وای خې تیروا خوندونه ورنخله نو دې د وجنه الله رب العزت دا خبر او فرمایله چې اے پیغمبره کته دوی توي دي کافرانو ته چې قیامت برسي مرګ نه بعد به تاسو بیا ژوند کېږو نو خامخا به دوی ته تیاری چې دا خو ته د جادو خبرې کوي دا خو د جادو خبرې دي دا خو د جادوګر خبرې دي اوس ترجمه ته متوجه شي وهو الذي او الله غزات خلق السماوات چې پیدا وکړل اسمانونه والارض وزمکا فی 6 ایام پشپغ ورځو کې وکان عرشه او عرش الله علی الماء پوبو باندې لیبلوکم دد پارا چې الختلا ازمایش وکي د تاسو ایکم احسن عملا چې کوم یو پتاسو کې ډیر ښه عمل کوي ولئن قلت او اے پیغمبره کتوی دی خلقو تا انکم چې بشک تاسو به مبعوثونا دوباره د ژوند کې ګوبه من بعد الموت رستو د مرګنا ليقولن الذين كفروا نخام خيب اغا کسان چې کافران دي ان هذا چې نددا الا سحر مبين مگر دا خو ښکارا جادو دا الله تعالی د پدې سبق باندې متپویا او الله د پدې باندې عمل کول توفیق راکړي